مسلمان نه دا درې شرطونه په انسان کې د پاره د ایمان لازمي دي یو خدا چې لا اله الا الله دی بل دا چې معنی د لا اله الا الله لا اله الا الله معنی څه ده لا اله الا الله معنی دا چې نشته لایق د عبادت سوا د الله نه اله یو عنوان د مستقل او اله ډیر شی معنی خلق کوي مونږ ته هغه چې مرکزی مفهوم چې قران هغه خودلې او دې قسم دی آیت او دې قسم آیتونو کې الله رب العزت هغه مفهوم هغه متعین کوي چې اله په اصطلاح د قران کې ویل کېږي چې عبادت لایق الله نه سوا بل څوک نشته دلته حضرت هود وایي یا قوم اعبدوا الله د الله هی عبادت کوي صرف د یو الله عبادت کوي ولی مالکم من اله غیره لکه چې الله نه سوا بل اله نشته یعنی الله نه سوا بل لایق د عبادت نشته چې الله نه سوا بل لایق د عبادت نشته نو الله له عبادت خاص کوي الله له عبادت خاص کوي او اوس چې کم انسان الله نه ما سوا که د چا عبادت هم دی وکي که عبادت د پیغمبرو کی که عبادت د ولیو کی که عبادت د انبیاءو کوي که عبادت د اولیاءو کوي چې الله نه ما سوا د چا عبادت هم کوي قرآنی اصطلاح کې دې ته ویل کېږي مشرک دې ته ویل کېږي زندیق دې ته ویل کېږي کافر او که پس د ایمان نه د غیر الله عبادت کوي دې ته ویل کېږي قرآنی اصطلاح کې دې ته ویل کېږي مرتد بیا عبادت به د غیر الله نه کوي اوس دا چې عبادت څه ته وایي عبادت څه ته وایي عبادت آسان مفهوم علامہ ابن قیم سے ذکر کئی او هغه تعریف چې صحیح تعریف د عبادت دی هغه العبادت عبارة عن الاعتقاد والشعور ان للمعبود سلطة غیبیة هغه چې عبادت دا عبارت د عقیدې نه دی معنی دا چې یو شخصیت د پاره یو هستی د پاره سلطة غیبیة ته بغیر د ظاهري اسبابونه ماورا د ظاهري اسبابونه داسې اوصاف په یو هستی کې ومني چې هغه صفات خاصې باری تعالی پوری او چې کله دا اوصاف ته ومنو نو بیا کل دعاء و نداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العباده علامه ابن قیم چې کله داسې صفات چې خواص د الہ تا په هغه کې ومنو بیا که هغه سره کینی دا د عبادت کاغه د ودری کې دا د عبادت کاغه سره خبرې کې دا د عبادت کاغه تعظیم کې دا د عبادت کاغه سره ناس تپاسته کې دا د عبادت معنی دا چې خواص الہ بچا کې منل دا د عبادت جوړیږي نو اوس د خاصه د الله پیغمبر کې دی ومنو دا د پیغمبر عبادت بشي که خاصه د الله دی په ولی کې ومنو دا به د ولی عبادت شي او دا د کلمې کې مونږ الله سره وعده کوو چې یا الله ستانه سوا بل چا عبادت به نه کوو ولی ځکه چې ستانه سوا بل څوک لایق د عبادت نشته او چې کلمې نه بهر تا یو بنده کې الله صفات ومنو نو دا د سیده چې دا هغه بندې له عبادت دی هغه بنده شروع کو او چې څوک د مخلوق عبادت وکي قرآن اولئک هم الکافرون دا خلک دا کټر کافر دي چې ایمان راته پکې نشته